دجال او د هغه فتنه ډیره خطرناکه ده، ځکه نبی علیہ السلام د هغه فتنې څخه د بچاو دپاره په هر جمعه باندې د سورت الکهف د ویلو ترغیب ورکړی. الحمد لله الذي انزل على عبده الكتاب. په دې کې اوس داول آیت کې دا عقیده توحید ذکر کیږي. په داوا په الحمدلله سره ذکر کړی دا ټول تعریفونه ټول صفاتونه د خدای توب الله لره دي. هغه ذات انزل على عبده چې نازل کړی دی په خپل بنده باندې الکتاب قرآن لره. نو اوس ګوره ټول صفاتونه د خدای توب الله لره دي. د دعوه ذکر سوله اوس ټول صفاتو کې چې کوم دي دوه صفات ډېر چې دا ټول صفاتونه د هغو مرجع کېږي. یو قدرت کامله دی، یو علم کامل دی. معنی الله چې دی هغه عالم پوره عالم دی، په هر څه باندې خبر دی. او الله قادر دی، پوره قادر دی، په هر څه باندې قدرت لري. نو معنی قدرت کامله او علم غیب دا چا لره ثابت دی؟ الله لره ثابت دی. د الله ما سوا نور اولیاء انبیاء جنات دې لره قدرت الله نه دی ورکړی چې د انسانانو مددونه وکړي ما فوق الاسباب. دا رقم الله داسې علم نه دی ورکړی چې د اولیاء یا انبیاء دا د انسانانو په پټو حالاتو باندې دی خبر وي. من ما فوق الاسباب دا رقم علم الله انبیاء او اولیاء ته نه دی ورکړی. نو د دې دعوه چې کوم ده چې ټول صفاتونه د خدای توب الله لره دي، هغه ذات چې نازل کړی دی په خپل بنده باندې. ګوره نبی علیہ السلام نوم دلته الله په بنده باندې ذکر کړي، عبده په خپل بنده باندې. دا نه د بندګي چې انسان د الله صفاتونه په غیر کې ثابت کړي، یا د الله صفاتونه چې په غیر کې ثابت سول اوس دا غیر بیا د الله بنده صدق د الله سره مشابه کړي، د الله سره دی مثل کړي، د الله سره دی برابر کړي. الله هم د خلق ما فوق الاسباب مدد کی او ولی هم کی، نبی هم کی. نو ته ولی او نبی دا الله سره ولی برابر ہے. او الله چې کوم دی نبی علیہ السلام چې تر ټولو کائناتو کې افضل ترین انسان دی، هغه ته سوی عبده خپل بنده. اوس نبی علیہ السلام د پاره چې الله توري استعمال کړی دی، ښه صفات ذکر کړی دی، الله خوښ دی، هغه دا دی عبدیت دی. نازل کړی دی موږ پر نازل کړی دی هغه ذات پر خپل بنده باندې الکتاب قرآن کریم. ولم یجعل له عوجا، نه دی ګرځولی دی قرآن لره عوجا کوږوالی. مفسرین لیکي نقضا و او اختلافا، په دې کې نقض نسته او اختلاف نسته قرآن کریم کې، په دې کې شبهات نسته، په دې باندې ته اعتراض نسته کولی. قرآن داسې کتاب دی چې په دې باندې اعتراض څوک نشي کولی. دا 1400 کاله تیر سلو، تر اوسه پورې د کفارو کوشش دی چې اسلام ختم کړي او د اسلام خلاف مختلفې حربې استعمالي، د قرآن کریم خلاف مختلفې حربې استعمالي. نو دوی راولاړېږي تر دا دومره حربو باوجود قرآن کریم یې زده کړی هم دی، معنا یې ویلی، تفسیر هم ویلی دی، تحریفونه خو کوي، لیکن قرآن کې تر اوسه پورې اختلاف او نقص چې کوم دی هغه یې نه دی پیدا کړی. قیما معنا مستقیما، وینې قیما څه معنا؟ مستقیما کلک کتاب دی، دا مضبوط بیان والا دی. د څه دپاره؟ لینذر بأسا شدیدا، چې وبري څوک به وبري؟ دا نه منونکي د قرآن کریم بأسا شدیدا د سخت جنګ څخه. معنا دا ډېر سخت جنګ راځي، تاسو اوس ولې انکار کوئ؟ د الله د جانبه به داسې یو سخت عذاب د جنګ په صورت کې پر تاسو نازل سي چې بیا به هم خیر نه وي. دې کې اشاره ده دا چونکې د دجال څخه د حفاظت دپاره نبی علیہ السلام دا یو نسخت ذکر کړی چې تاسو د جمعې په ورځ باندې سورت الکهف تلاوت کوئ. نو په دې کې هغه رموز او اشارات هم پرتې دي چې په آخره زمانه کې به سخت جنګ کېږي. ځکه دنیا کې اوس څو ایټمونه پراته دي، دا ایټمي جنګونه چې وسي نو دنیا خو تباه کېږي. بأس شدید قیما مضبوطه کتاب دی، مضبوطه بیان کوونکی دی. لینذر چې وبري بأسا شدیدا، دا خپل نه منونکي د سخت جنګ څخه چې په هغه سب کې مه درېږي چې قرآن انکار کوي. من لدنه د الله د جانبه به وي. ویبشر المؤمنین، زیر ورکوي مؤمنان لره هغه کسان یعملون الصالحات چې عملونه کوي نیک. ویبشر المؤمنین، زیر ورکوي مؤمنان لره هغه کسان یعملون الصالحات چې عملونه کوي نیک. اوس ګوره زیر ورکوي مؤمنان لره، دا چې قرآن څوک مني
او بیا د مؤمن ښه صفت څه دی چې مؤمن په هغه باندې ښه بلل کېږي او الله د هغه په ذریعه باندې درته څه ورکوي زیری ورکوي هغه دا دی چې عمل به وي صالح به وي مؤمن به څه کوي ښه اعمال به کوي نیک اعمال به کوي اوس صالح عمل څه ته وایي چې په هغه کې اخلاص موجود وي د الله د رضا دپاره وي او د سنت مطابق وي واده زموږ په کومه طریقه باندې نبی علیه اسلام صحابو دا رقم ودونه کړي وو بیا زموږ د غم طریقه نبی علیه اسلام مړي په دا طریقه باندې پټ کړي وو په هغه کې دومره قدر په ادره کې خوږې بېشل کېدلې په هغه کې دا رقم په ادره کې دا رقم خیراتونه کېدل بیا په ادره کې د هغه رقم د جنازې بعد دعاوې کېدلې بیا د تدفینه بعد دا رقم و دعاوې په اجتماع سره هغه لازم ګڼل چې څوک یې نه کوي هغه ته بیا وهابي ویل خوارج ویل دا طریقه وله د ودو دا طریقې ویلې چې بیا په دې کې خلک راولاړېږي د زوم ملاوې تړي 4 واره 5 واره هارون ور په غاړه کېږي او بیا چې کوم دی هغه دومره قدر انتظامات کېږي د ودو ده چې هغه په سوو موټرونه راځي او په زرهاو انسانان راځي او په دې کې بیا ډولونه یي ناچونه یي اتڼونه یي دا طریقې وه د ودو نو دا چیز دا ما مختصره ده نو زیر ورکوي دا قرآن کریم مؤمنان لره ها کسان یعملون الصالحات هغه مؤمنان چې هغه عمل کوي نیک اخلاص پکې موجود وي ګوره چې عمل نیک وي اخلاص نه پکې موجود هم تباه دی قرآن کریم فرمایي فاعبد الله مخلصا ته عبادت وکړه د الله په داسې حال کې چې ته مخلص وي او دویم شرط یې چې شولو چې د شریعت مطابق وي او دریم دا و چې په شریعت کې به د سنت مطابق وي شریعت کې ثبوت هم غواړي او بیا د هغه وروسته به څه شوي د سنت مطابق وي د نبي علیه اسلام په طریقې ته به نږدې عمل وي د نبي علیه اسلام څه به ثبوت لري یعملون الصالحات چې عملونه کوي نیک ان لهم یقینا دې دپاره اجرا حسنا اجر به وي حسنا ډېر ښه نو اجر حسن څه مراد چې دی جنت مراد دی منکرین دپاره د سخت عذاب بیره ده چې تاسو به د الله د طرف څخه په سخت جنګ اخته کېږي او چې کم کسان مؤمنان دي د هغو دپاره به جنت وي اجر حسن چې مراد دی جنت مراد دا جنت کې به ماکثین فیه ابدا اوس انسان دماغ کې رالی چې ټیک دا به څو ورځې بیا خوندونه نه ماکثین وسیږي به په دې جنت کې ابدا همیشه لپاره همیشه به په دې جنت کې دی وسیږي وینذر الذین بیرې دا قرآن دا ینذرو او یبشرو چې کوم مختم تیر سور او دلته را روان دي په دې دواړو کې دا ضمیر چې کوم دی دا عبد ته راجع دی یا کتاب ته راجع دی نو معنی چې لینذر بأسا شدیدا چې وبري دا کتاب یا لینذر چې وبري دا بنده چې نبی علیہ السلام دی ویني دا خپل مخالفین بأسا شدیدا سخت جنگ څخه ملذنه چې د الله د جانب وي ويبشر المؤمنین زیر ورکوي مؤمنان لره دا عبد چې نبی علیہ السلام دی یا دا کتاب زیر ورکوي مؤمنان لره چې کسان چې عملونه کړي دي نیک یقینا د دې لپاره به وي اجرا حسنا جنت وسیږي به دې په کې همیشه وینذر الذین او بیر ورکوي کسان لره دا کتاب یا دا نبی الذین کسان لره قالوا چې دی ویل اتخذ الله ولدا ولدي الله ولد ولدي معنی الله خو اولاد نه لري په دې انسانانو کې داسې انسانان خوش دي چې هغه الله هغو ته مرتبه د زوی ورکړې ده دا عیسایانو پر الله باندې دروغ ویلی او یهودیانو هم دروغ ویلي پر الله باندې عیسایانو به څه ویلي عیسی علیه السلام چې کوم دی دا د الله زوی دی دا وقالت النصارى المسیح ابن الله عیسایان به ویلي چې عیسی علیه السلام د خدای زوی دی او یهودیان ویل عزیر ابن الله عزیر علیه السلام دا زوی د الله دی څه معنا دا الله دا رقم شور سره کوي لکه څنګه چې انسان د خپل زوی سره ښه کوي د هغه نیاز او د هغه محبت د وجې دی څه شي بعضې اوقات داسې کارونه کوي چې هغه د خوښ نه وي لیکن د زوی د وجې هغه کار وکړي منو زوی چې کوم دی هغه ګورې زوی سړی نه ناراضه کوي نو زوی چې غواړي پلار خبره ورسره مني نو ځکه دا عیسی علیه السلام او عزیر علیه السلام دا چې دا د الله د زوی رقم دی نو موږ چې عیسی علیه السلام خوشحاله کړو او د عیسی علیه السلام څخه کوم شی وغواړو هغه به خامخا به کېږي ځکه الله اختیارات ورکړي دي که د الله نه وي خوښ نعوذ بالله هم الله پاک د عیسی علیه السلام او د عزیر علیه السلام د محبت د وجې دا کار بیا خامخا کېږي دا رقم نن سبا هم دا مشرکان اور ومن حذا حزبهم
د دې په طریقه چې روان دي هغه هم دا خبرې کوي وایي الله پاک نیک بندگان دي پر الله باندې ډېر ګران دي الله د دې نیاز نه غورځي او د دې چې کوم شی ته وغواړې الله خامخا قبلوي بیا وینې دې خامخا درکوي نو دی به الله ته وایي خامخا دا وکړه دا ګور دا شفاعت قهري عقیده هم دی ساتي چا لره چې وایي الله یې خامخا کوي د ده د وجودات شفاعت قهري عقیده ویل کېږي لکه اوس ګوره فتاوای میوندیه کې دا خبر لیکلی ده چې شیخ عبدالقادر جیلاني رحمه الله د دعا په وجه باندې هغه تقدیر مبرم هم پای کې تبدیلي راځي نعوذ بالله دا د فتاوای میوندي د مولانا نور محمد المیوندي عقیده ده په خپل فتاوا کې باقاعده پر دې باب باندې پر دې مسله باندې باب قائم کړی دی چې د شیخ عبدالقادر جیلانی رحمه الله په دعا باندې په تقدیر مبرم کې هم تبدیلی راځي زموږ خو دا عقیده وله چې تقدیر دوه قسم دی یو تقدیر معلق دی یو تقدیر مبرم دی دا ټول کتابو دا لیکلي دي چې تقدیر معلق کې تبدیلی راځي چې انسان شامل وکړي دعا وکړي خیر و خیرات وکړي په هغه کې د انسان په عمر او په دا رقم په رزق کې په دې کې تبدیلی راځي ځکه هغه معلق دی او یو تقدیر مبرم دی چې په هغه کې تبدیلی ګسه نه راځي هغه اټل دی هغه به خامخا کېږي لیکن دغه کسان څه فرمایي په فتاوای میوندیه دا بریلویان د پشن ده هغه فرمایي وایي تقدیر مبرم کې هم شیخ عبدالقادر جیلانی تصرف لري معنا موږ خو اهل سنت دا عقیده ولرو چې په تقدیر مبرم کې صرف تصرف څوک کوي الله کوي الله چې کوم دی دغه په علم کې دغه شی سته هغه اټل شی وي پکې یو څوک اختیار نه لري اور فتاوای میوندیه مولانا نور محمد صاحب دا غلطه خبره دا گمراه کن خبره ویني دا د گمراهی خبره دا د مشرکانو د عقیده تایید کوونکې خبره هغه لیکي چې تقدیر مبرم کې هم شیخ عبدالقادر جیلانی چې کوم دی هغه اختیار لري د هغه په دعا باندې په تقدیر مبرم کې هم تبدیلی راځي باقاعده باب ذکر کړی دی زه ښکاره کوی سم تاسو ته نو بیا دا کسان وایي تاسو پر موږ باندې ردونه کوئ نو ردونه خو دا کوئ چې دغه نظریات د قرآن کریم خلاف دي دا د قرآن کریم خلاف نظریات تاسو لري او فتاواو کې مې لیکلي دي چې د تقدیر مبرم دا د شیخ عبدالقادر جیلانی په دعاو باندې پای کې تبدیلی راځي وایي ما لهم به من علم نسته دې دپاره په دې باندې څه علم ولا لآبائهم نه د دې پلرو لره وینې انا دا داسې خبره ده چې الله ولد نیولی دی په دا خبره بې دلیله خبره ده نو د دې خبرې د کمزوروالي دپاره د بې حیثیتوالي دپاره دا خبره کافي ده چې دا عقیده بې دلیله ده دا عقیده قبیحه ده ځکه دلیل نه لري ما لهم به من علم نسته دې دپاره په دې باندې څه علم ولا لآبائهم او نسته دې پلرو لره وینې نه دې لره علم سته او نه دې پلرو لره سته دا کسان دا د مشرکان یو عادت ولو چې دوی زموږ پلار نیکه څه کول نو ځکه قرآن کریم دا ورته ذکر کړل چې ته د پلار د نیکه پر قدم باندې روان یې نو نه تا لره علم سته نه ستا پلار نیکه لره سته ستا پلار نیکه دغه خبره د عقیده ګمراه درلودله نو هغو څه دلیل وګورو نو هغو هم دلیل نه درلودی نو د پلار د نیکه لار دا رقم نه دی چې زه پلار د نیکه پر لار باندې روان یم هغه چې هر رقم ولو نن دلته ملایان هم دا ترغیبونه چلی وایي خلکو ته وایي څه کوي هغه څه کوي چې مور پلار دې کول صحیح خبره دا وکړه چې د پلارو د نکاح پر لار باندې مه ځي بلکې د قرآن او د سنت پر لار باندې روان سي د امامانو پر طریقو باندې روان سي وینې د اولیاو پر طریقه باندې ځي نو ته یو ځای بل ته هغه ورته وایه چې د پلار د نکاح لار میله کوي نو پلار نیکه چې کوم دی خوږې نه هم خریلی وینې پلار نیکه چې کوم دی هغه تړون هم کول پلار نیکو چې کوم دی هغه خو خمارون هم کول دا طریقې به ګرې ته ورته جایز بولې پلار نیکو خو دې لوڼې هم خرڅولې پلارو نیکو دي ګوره په واده غم په کومه طریقه کوي وینې هغو ربیع الاول کې دغه تخصیصات کول دا خیراتونه کول او دا رقم په سفره کې چې کوم دی هغه بدپالیانې کولې سفره چې کوم دی هغه د بدپالۍ میاشت ده نو د پلار د نیکه لار چې کوم ده دا د نجات ذریعه نه ده چې سړی د پلار د نیکه پر طریقه باندې لاړ شي ځکه قرآن کریم ذکر کوي ما لهم نسته دې لره په دې باندې من علم څه علم ولا لآبائهم نه دې پلرو لره نه تاله علم سته نه ستا پلار نیکه لره په دې باندې څه علم سته کبرت اوس سوال دا راغلی چې دا به یکشني خبرې پروا نه لري یو سړی وایي چې دا د الله نازولی دی دا دی لکه زوی
دا بکشنی خبرې نه کبرت کلمتن تخرج من افواههم ډېره لویه دا خبره چې راوځي دوی د خولو څخه ان یقولون نه وایي دي الا کذبا مګر دروغ دا چې دا وایي چې د فلانې ولي د الله دومره اختیار وکړي چې کائنات کې تصرف کوي موږ د هغه حاجتونو پیښو هغه موږ راننګو زموږ مدد کوي الله وایي نه وایي دا کسان مګر کذبا دروغ وایي دا دروغ وایي نو دا خبره چې اولیاء په کائناتو کې تصرف کوي ما فوق الاسباب او د انسانانو په حالات باندې خبر دی ما فوق الاسباب دا دروغ خبره ده هیڅوک نه یو نبی نه یو ولی نه یو جن دا ما فوق الاسباب قدرت لري او نه ما فوق الاسباب د انسانانو په حالات باندې خبر دی اوس تسری د نبی علیہ السلام فلعلک باخع نفسک نو شاید ته باخع سمانا ته هلاکونکې نفسک خپل ځان لره وګوره دا کې تسلی ده هر داعی لرم یو انسان دی دعوت چلی د حق خبره کوي څوک یې مني نه نو د ده دا خیال چې یار زما خبره څوک نه مني راس دا کار ګسه پرېږده او بل دا څه فرمایي کله کله دا سوچ ورته پیدا چې یار ځان مې مړه کړی وای ځکه خلک مې خبره نه مني حق خبره کوم څوک یې نه مني فلعلک باخع نفسک علی آثارهم ته هلاکونکې شاید ته هلاکونکې خپل نفس لره علی آثارهم پر آثار د کفار باندې د کفارو چې دا کم قدمونه دوی پر کومه طریقه روان دي اوس ته دوی ته وګورې نو ته دا خیال چې دا خو زما خبره نه اوري نو ځان به هلاکم ان لم یؤمنوا بهذا الحدیث که چیر دی ایمان نه راوړي په دې قرآن باندې اسفا معنا څه معنا د وجې د سخت غم د سخت افسوس چې دا دومره دعوت مې ورته وچلوي دومره تبلیغ مې ورته وچلوي او په دومره ښه انداز باندې زه ورته بیانوم چې د چا بېعزتي مې هم نه ده کړې او بیا هم دا خلک نه مني نو به اخر انسان ته زړه ولږي چې یاره ځان مړه کوي نه ځان مه مړه کوه بس دا چیز دی د الله دا فیصله ده سوره بقره کې وختي هم ذکر کړي ولو چې انذرتهم ام لم تنذرهم لا یؤمنون داسې کسان هم شته چې الله د هغو په زړو باندې مهرونه لګولي دي که ته وبېرې که نه وبېرې دا کسان ایمان نه راوړي وینې نو په دې باندې ځان ولې هلاکوې انا جعلنا ما علیها زینة اوس تزهید په دنیا ذکر کوي بېرغبتي د دنیا ذکر کوي چې دا دنیا چې کم ده دا اسی مازې یو ظاهري شایست لري په دې باندې دوکه نه سي وینې نو دا کسان چې دا څوک خبره نه مني دا د دنیا په ظاهري شایست باندې دوکه سوي دي او د دې هم دا دنیا چې کم ده هغه نصیب نه ده پوره یو وخت به دی هم د دنیا څخه ځي انا جعلنا ما علیها زینة یقینا موږ ګرځولي دي هغه څه چې په مځکه باندې دي زینتن دا ښایست دی یو څه ښایست دی چې پر مځکه باندې موږ کوم څه ګرځولي دي دا د مځکې ظاهري ښایستوالی دي د څه دپاره مې ګرځولي دي لنبلوهم چې موږ وازمویو دوی لره ګوره او دغه لنبلوهم دا سوره ملک هم ذکر شوی دی ډېر صورتو کې دا ذکر شوی چې الله وایي دغه دنیا ما پیدا کړې د څه دپاره چې زه دوی وازمومه نو د ازمایش دپاره الله دا دنیا پیدا کړې ده او بیا ازمایش د څه دپاره دی ایهم احسن عملا کم یو په دې کې ښه عمل کوونکی دی وینې کم یو په دې انسانانو کې ښه عمل کوي دا ښایستوالی مې صرف دې دپاره دی چې خلک په ښایست د دنیا پسې ځي او که خپل آخرت برابروي د دې دپاره دی و انا لجاعلون ما علیها صعیدا جرزا یقینا موږ ګرځوونکي هغه څه چې په دې مځکه باندې صعیدا جرزا دا به صفا میدان وګرځوو معنا یو وخت به دا رقم راسي چې د مځکه باندې کم بلډینګان دي کم ښایستوالی دي او کم دریابونه دي او کم غرونه دي دا چې اوس وګوره دا ښایسته غرونه ښایسته دریابونه ښایسته باغات دي وینې ښایسته بلډینګان دي ښایسته عمارتونه دي حالا یو وخت داسې راځي چې موږ به د مځکه باندې دغه ګرد شان ختم کړو دا به صعیدا جرزا سي صفا وچ میدان وي په دې کې ګوره مارتول د سوره کهف چې کوم دا د دنیا د آخري زمانې حالات ته اشاره کوي په دې کې مفسرین و دې طرف ته اشاره هم موجوده ده چې په آخره زمانه کې به اټمي جنګونه کیږي د انا بشک موږ چې لجاعلون موږ ګرځوونکي ما هغه څه لره علیها چې په دې مځکه باندې دي
سعیدا جرزا دا به صفا میدان وي موږ به وګرځو پر دې مځکه باندې چې کوم شیان دي دا به بالکل صفا میدان وي چټیل میدان به وي وچ میدان به وي نو دې کې دغه مفسرین دا اشاره کړې ده چې په آخره زمانه کې به داسې جنګونه کیږي چې په هغه باندې به دغه د دنیا ټول دغه ښایستوالی دا به ختمېږي ځکه اټمي جنګ چې تاسو وګورئ دغه تاریخ په اټمي جنګ کې د دنیا زیب و زینت او ښایستوالی دا عمارتونه دا غرونه دا ګرده ختمېږي بیا خو نه یو اټم نه دی د دنیا کې مختلف اټمونه دي روس سره څو اټمان دي د امریکې سره څو دي برطانیې سره څو دي د انډیا سره څو دي د اسرائیل سره څو دي پاکستان سره څو دي نو دا چې د دنیا دوه بلاکو ته تقسیم سي د ایمان او د کفر او بیا یو پر بل باندې اټمونه استعمال کړي نو ځکه قرآن چې دی هغه بیا به د مځکه بالکل صفا میدان سي چټیر میدان به سي نو دا هغه جنګو ته اشاره ده وینا لجاعلون ما علیها یقینا موږ ګرځونکي یو ما هغه څه لره علیها چې په دې مځکه باندې دي سعیدا دا به میدان وي جرزا وچ به وي صحیح دا سعید څه ته وایي وچ میدان صفا میدان به وي په دې باندې به څه نه موجوده ام حسبت ان اصحاب الكهف والرقيم كانوا من آیاتنا عجبا آیا ستا ګمان دی چې ان اصحاب الکهف چې یقینا خاوندان د کهف والا د غار والا وینه والرقیم او رقیم والا کانو دی ولو خالی من آیاتنا زموږ د آیات